یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ننوتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو خاص کوټګۍ وخبله په هغې کې مبارک پروت دی، پزمکه پروت دی، لاندې د کجورې د پاڼو پوزکې دی، د مزرم نه دی، د کجورې د پاڼو پوزکې دی. مزري کې الله جل شانو دا صفته چولې چې د هغې پوزې پوس راځي. د کجورې پاڼه د هغې نه نرمه خو پوزکې هغه پوس نه راځي، تیره راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځمکه باندې هغه پوزکې اچولی دی او مبارک په هغې باندې پروت او دا کمیس برنی صادر دای نو ګرمي وه، خولې پې راماتې دي او په اړخ چې اوړېدلی دی نو په ملا کې سرې چاپې چوړې شوي دي هغه پوزکي سره. په دې حالت کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دننه لاړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولیدو مبارک نو ویل دي چې یا رسول الله ته د الله رسول یې، دومره لویه هستی او دا قیصر او کسرا د الله دشمنان دي، هغوی ته خدای پاک څومره څه ورکړي دي، د هغوی سره څومره مال، څومره آرام او آسایش څیزونه دي، ته د الله رسول یې او ستا دا حالت. خولې مونږ چې بیلي لاړ شي بیا اوف اوف شور مو جوړ کړی، نه ماشومانو ته خوب ورځي او نه لویو ځان مداسې مخته کړی دی. حالانکه د نن 80 کاله مخکې او یا کاله مخکې په همدغه ببوزه باندې ګزاره کېده، ښه خوبونه پکې کېدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عمر فاروق صاحب وایي چې کسرا او کیسر د الله دشمنان دي، هغوی څنګه دغه د راحت دي، خوشحالي ده، آرام آسایش کې وخت تېروي، ته د الله رسول ستا دا حالت. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پروتو بیا کېناست او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم عادت داو چې کله به یو خبره تاکید سره کول، اهمیت سره چې مبارک به پروتو بیا به کېناست چې مخاطب دا خبره په غور سره ووري. بیا یې وفرمایل د خطاب زویه، د عمر صاحب د پلار نوم خطاب، د خطاب زویه افی شک نه انته، ته اوسه پورې په شک کې؟ دا سیزونه خو الله جل شانه د کافرو ته په دنیا کې ایښي دي او موږ ته په آخرت کې سنبال کړي، دا دنیا کې ایښي دي. دې آیت کې الله جل شانه فرمایي ولولا ان یکون الناس امه واحده، کچره دا ویره نه وي چې دا خلق به ټول یو شي، یعنی ټول به علیاذ بالله کافر شي، ټول به مشرکین شي، د مسلمانان هم کافرو ته واوړي، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، نو مونږ به هغه خلکو ته چې څوک د الله سره کفر کوي، لبیوتهم سقفا من فضه، د هغوی د کورونو چتونه به مونږ د سپینو زرو جوړ کړی وي، ومعارج علیها یظهرون، او د هغوی اندرپایې او پوړی هغه به د سپینو زرو وي چې په هغې به چتونو ته ختل، ولبیوتهم ابوابا وسرورا، او د هغوی د کورونو دروازې هغه به د سپینو زرو وي، وسرورا، او د هغوی تختونه او پالنګونه به د سپینو زرو وي، او علیها یتکئون، چې په هغې به یې تکیاګانې لګولې وي، وزخرفا، او د سپینو زرو سره سره به د سرو زرو وي. دې کافرو ته موږ دا ټول څیزونه د سرو د سپینو جوړ کړي. وان کل ذلک، او دا هر څه ځکه دا ذکر چې وشو چې دا به موږ هغوی ته د سرو ورکړی وي، لما متاع الحیات الدنیا، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی میں نفع اٹھانے کی چیزیں ہیں، نفع برتنے کی چیزیں. دا ځکه چې دا دنیا چیزونه په دې جیاس کې چې کله خوراک ورکوي نو سړی پکې خوراک وخوري بیا لوښي واپس یوسي، نو سړی دې ته نه ګوري چې دا لوښی څنګه دی. یا بعضې دکانونو کې ډسپوزیبل ګلاس پلیټ هغه ورکوي او مسافر چې کوم دی نو هغه واخلي وځي په مخ، او چې کله خوراک ته نه وخوري نو بیا هغه وغورځوي، دی هغه لوښي ته نه ګوري چې دا څه شی دی او دا ځان سره واخلي. ډسپوزیبل کاشک هغه ورکي، په هغې باندې سړی آیسکریم وخوري، بل یو شی کیر پې باندې وخوري بیا هغه وغورځوي. دې ته په عربۍ کې متاع وایي، متاع. هغې کې سړی دا نه ګوري، زنانو به میچنې ګرځولې، میچنې، او دې میچنه کې چې کوم دی نو مختلف څیزونه وي، په هغې کې تاسو ته به نومونه هم نه درځي، یو لاندې پل وي یو بره پل وي،
یو کوټی وي چې باغې باندې لاندې پل پروت وي، یو د میچنې ډیډه وي منځ کې سوري کې لرګی، او یو ډوبک وي لاندې لرګی وي، یو باغې کې میخ لګېدلی هغې ته تیرک وي، او یو چې کوم ځای کې اوړه غورځېږي هغې ته ګڼ وي، او هغه اوړه چې کوم ځای غورځېږي هغه چې په کومه کپړه باندې زنانه را جارو کوي چې شکرۍ کې دا اوړه واچوي هغې ته سپوڼې وي. دې سپوڼې ته متا وي. دې سپوڼې باندې زنانه دا نه کوي چې دا د بخمل وي، دا د ویل وي، دا ښه کپړه وي، دا خرابه کپړه وي، زوړ تیګړې کتلی دی خو پاک دی، بس هغه میچنه پروت وي چې څه وخت یې اوړه را جارو کوي په هغه سپوڼې جارو کوي. دې ته متا وي. الله جل شانه د دنیا دی ټول سيزونو ته متا ویلي. دلته چې کوم سر دی هغه متا، دلته سپین زر دی هغه متا، دلته په کورونو کې لوښې کودي دی هغه متا، چا کره په صندوقونو کې سل جوړه اسباب دی، دا ښځې دې ته ډېرې خوشحالېږي چې مونږ کره ډېر اسباب دی. کال تیر شي کال راشي هغه بړستن راخلي نه، خو ورکره پرته په دې زړه جوړ وي. دا ټول متا دي. ځکه کوم یو شی چې تا جوړ کړی دی هغه دغسې پروت دی، دا تا نه سیوایي دی، په هغې باندې پتا باندې صدقه راځي، زکات در باندې راځي، مال تجارت شي زکات راځي، ګنی نو پتا باندې قربانی ده، پتا باندې سرسایه ده، ولې دغسې پروت. سیوا جوړې جامې دا د استعمال سیزونه دي، دا خو دنیا کې د استعمال دي. الله جل شانه فرمایي چې که دا یاره نه وي چې دا مسلمانان به هم کافرو ته تللی وي چې او د هغوی کورونه خو د سرو سپین شول، راځئ چې مونږ هم هغه طرف ته واړو. لکه نن سبا چې د سکول او د کالج په لار باندې دغه زهر دارانه نوتی دی. وہ لوگ کہاں پہنچ گئے اور تم لوگ کہاں پیچھے رہ گئے، پیچھے کی طرف جا رہے ہو. هغوی کوم ځای ته ورسېدل. دا شیطان یو دلیل خشته کړی دی مسلمانانو ته. دا مسکین په دې باندې نه پوهېږي چې د مقصد حیات څه دی. دی وایي چې د دنیا دغه څیزونه جمع کول دا زما مقصد دی، او چې کله مري نو دغسې ته لاړ شي هغه هر څه پاتې شي. نو الله جل شانه فرمایي وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، او دا هر څه ځکه چې دا د دنیا ژوند دی. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، او آخرت ستا پروردگار دپاره، ستا پروردگار په نږدې آخرت دا د متقیانو دپاره دی. هلته چې څه دي، او هلته څه دي؟ فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، جنت میں اللہ نے وہ نعمتیں رکھی ہیں جو آنکھ نے دیکھی نہیں اور کان نے سنی نہیں اور کسی دل میں اس کے بارے میں خیال بھی نہیں گزرا. پزړه کې خیال هم نه تر شوی، پزړه کې ځان ته ښکلي نه ښکلي بنګله، ښکلي نه ښکلي ګاډۍ، نن سبا موبایل هم راوتی پکې تصویرونه ګوره ګوره ګوره، چې دا ټولو کې زیات اعلی دی. په جنت کې د هغې نه بهترینه سورلي د هغې باره کې ته سوچ هم نشي کولی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے جی میں آئے تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہے. په جنت کې تاسو لپاره هر هغه شته شته چې کوم دې په زړه کې راځي. دلته مونږ وایو فلان کې ارماني د دنیا نه لاړو، دا ارمان یو دا پوره نه شو، دا ارمان یو دا پوره نه شو. دا دنیا د ارمانه د څو د چا ارمانونه پوره شوي نه دي، لیکن په جنت کې بستا یو ارمان نه پاتې کېږي. جنتی وخپله حیرانی الله جل شانه ورته وایي وغواړه، دی وایي چې یا الله څه وغواړم، هر څه وینم زما مخې ته دي. بیا به الله جل شانه داسې څیزونه ورکړي چې هغه به دی حیران شي، بیا به ورته وایي چې وغواړه، بیا به دی حیران شي چې زه څه وغواړم. الله جل شانه داسې نعمتونه. نو عرض مې دا کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د خطاب زویه حضرت عمر رضی الله عنه ته وفرمایل ته تر اوسه پورې په شک کې دا څیزونه خو دنیا کې الله جل شانه د کافرو دپاره او آخرت کې مونږ دپاره. دا یاد ساتئ چې د دې دا مطلب نه دی چې دنیا کې تاسو رسیدي نو دا وغورځوه کافرو ته دا حواله که نه. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي چې دا دنیا کې چې ما څه پیدا کړي دي دا مې هم د مؤمنانو دپاره پیدا کړي چې دی خپل ضرورت پوره کړي او زما عبادت پې کوي. کپڑے واچوي زما عبادت ته ودرېږي، روټۍ وخوري زما عبادت پې وکړي، لاندې پوزې مسله واچوي زما عبادت پې باندې وکړي، د نور نه سر پټ کې کور چت واچوي زما عبادت وکړي باغې سوري ته. دا د الله جل شانو د مؤمن دپاره پیدا کړي خالصتا یوم القیامه. لیکن په آخرت کې قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ جل شانہ نے جو زینت یعنی لباس اور پوشاک
दुनिया में इंसान के लिए पैदा की है वो किसने हराम की है? नहीं, अल्लाह ने हराम नहीं की, वो हलाल है। और रिज़्क भी सारी की सारी चीजें हलाल हैं जो अल्लाह ने हलाल की है, लेकिन खालिसतन यौमल क़ियामा, दुनिया में भी उससे मुसलमान नफा उठा सकता है, आखिरत के अंदर भी, लेकिन नफा उठाने के तरीके और हुदूद अल्लाह ने बयान किए हैं। अगर हद अल्लाह पाक बयान करे दे, दा हलाल दी, दा हराम, दा जायज हद दे, दा इसराफ दे, दा तबजीर दे, दे हद न पूरी उजना। बहरहाल मार्स कोलो चे मुशरिकीन दावे चगिनी दा तकसीम दा पदे शक्ल बानी की। कबचारी मुसलमान दा सोच हुई चे फलान की रोग सेहत ते, फलान की सरा माल ले, फलान की सरा बंगला दा, पदबानी दा अल्लाह जल्ल शानो ढेर लोई फजल ले, और दे फलान की सरा दा सिजुनिश्त पदबान न दे, दा मुसलमान खबरी न दी, दा काफिरो खबरी दी। फजल दा अल्लाह जल्ल शानो रिस्क हलाल होम दे, लेकिन दा अल्लाह जल्ल शानो दा टोर न अव्वल फजल दा टोर न डूम्बे अगा ईमान दे, अगा इस्लाम दे, अगा सही अकीदा दा, अगा इस्लामी आदाब व अखलाक थी, अगा आमाल ली दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशादात व दा तालीमात व पतो गबाने। नो मख के अल्लाह जल्ल शानो फरमाई दा दुनिया तस्करा व दी दुनिया दा जिक्र दा वजन कल कल अल्लाह पाक फरमाई सड़े दा अल्लाह दा जिक्र न पातीश। नबी मख के फरमाई वमन याशु अन जिक्र रहमान, चे कुम सड़े उड़ुन शुदा अल्लाह दा जिक्र ना याशु, आशा याशु उलमा व तलबा पे जनी नसरयन सोरोन दे, और दा वक्त दा मजजूम दे याशु, लेकिन दा शर्त पर वजह बने वमन याशु। आशा याशु दा दस्तरगो दा नजर दा कमवाली यो किस्म दे, ची मुंग व तशमकोर वायु शमकोर, स्तरगी रूगी लेकिन द शपे औ सूरी तलीदल न कई, स्तरगी वी सूरी तो व शैनख कारी, चमा खाम तैयारी शी बिया व शैनख कारी, यानी वो ख्वागा तैयारी चे पागे के स्तरगवर तम नखकारी ना, मामूली को ने सूरे शी ने बिया व सनख कारी, द तशमकोर हुई। अल्लाह जल्ल शानु दल तदाट के इस्तेमाल करे, और दा इज़का इस्तेमाल करे दे चिस्तरगे इश्ता लेकिन लीदल न कई। न अल्लाह जल्ल शानु फरमाई चिस्तरगे में वरकड़ी दी, लेकिन जमा वही त न गोरी, जमा दा पैगंबर तालीमात त न गोरी, दीन इस्लाम त न गोरी, मजहब त न गोरी, पजोर जान दागीन शमकोर करे दे। और मुफस्सिरीन हजरात फरमाई दल तदी आशो और शमकोरत्यान मुराद द जड़दा द दिस्तर गो जाहिरी न दा, जाहिरी खुस्तर गिश्ता कुरान करीम के अल्लाह जल्ल शानु फरमाई द दिस्तर गिवे, लेकिन ला युबसिरून बिहा लहुम आयुन ला युबसिरून बिहा, इनकी आंखें थी लेकिन उससे देखते नहीं थे। दई कतलना से न कतल हक न कतल से हक कुम दी, वो बातिल कुम दी, और हक तबे बातिल वे, वो बातिल तबे हक वे। नो अल्लाह पाक फरमाई वमन याशवान जिक्र रहमान, दा अल्लाह दा याद न चिकुम सड़े गाफिल शु, दा अल्लाह दा याद न चिकुम सड़े उड़ुन शु, दा अल्लाह जल्ल शानु दा याद न चिचास्तर की चूचाई के, दा अल्लाह दा याद न चिकुम सड़े शमकोर शो, अब अल्लाह जल्ल शानु याद तनुगोरी, कुरान तनुगोरी, नसीहत नौरी, खबर पेबानी असर न कई, मुस फर्ज हुक्म दे गए तवज्जो न कई, दा कुम इबादत चकई दीन मालूमी की चिदाम शौक़िये दी, अब अल्लाह जल्ल शानु पर शौक पुरो कोल उबाने न खुशाली, यो शौक पुरो कोल बेल शे कल कल मरगुर त खबर कोम बाजी सड़े ताजा ताजा वादो की नौराशी चाहता हुई जमात दुआओ का खज जान सर उमरी तबोजम नजो तेम तदा खज उमरी तसेल तबोजी दकश जड़शी ने बेजान सर बोजा چې تازه واده دیو کو بیا خزه بوزي نو ته چې زمون خود پښتنو کورنۍ د سیل ته بار اسم نشمسته چې عمرې تلاش شم نو دا به جاز موویني او دا بهاري وشي بیا وما سره څنګه پسنګ په مطاف کې ګرځي او کشر دغه وخت کې شیطان غلط خیال کې مبتلا کې د دې خزه د وجنه نو د الله جل شانو په پاک او مقدس حرم کې د ګناه سوچ اوس په حشر بیا ګوره نو دا شوق ته شوق فرض مزونه ته پابندۍ سره کې چې اذان وشي فورن پاسې او دس کې او مسترازي ځکه قران کریم کې الله جل شانه فرمایي مسلمانانو به بیا بیا وي یا رسول الله جهاد دی فرض شي په مکه کې یا رسول الله جهاد دی فرض شي الله جل شانه فرمایل چې موس کوي دا عمل کوي دا کوي دا کوي مطلب دا دی
چې جهاد ته تعالی یې تیاریږي چې دا کردار د مخ کې ټول صفای چې موز نه کې بیا وسنګ. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم. اگر یہ لوگ قتال اور جہاد کے لیے نکلنا چاہتے اس کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے تیاری کرتے کہ یو سړی عمرې او حج ته تلل غواړي نو دا غیر دې تیاری وکړي. تیاری دا دی چې دی په کور کلي کې مونځ کوي پابندۍ سره، زکات ورکوي پابندۍ سره، روژه نیسي، د فرض نه علاوه نفل هم نیسي، د قرآن پاک تلاوت کوي، د الله جل شانه یاد کوي. اوس به ومنو چې دی حرم شریف ته ذکر روان دی چې هلته یو مونځ په یو لاک دی او دلته یو مونځ په یو دی، لیکن چې کله دلته نه کوي دغسې بلماس ګرځي او بیا دی وایي نو دا شوقیه دی. نو الله پاک فرمایي ومن یعش عن ذکر الرحمن، چې کوم سړی د الله او د رحمان د یاد نه ړوند شو نقید له شیطانا، بیا شیطان مونږ په ده باندې مسلط کو. دا خو خالق د هر یو څیز الله دی، هسې د شیطان زور نه چلیدو، لیکن چې د خپل ځان د شیطان یار جوړ کړو نو سره شیطان ولګي. قرین هغه ملګري ته ویل کېږي چې هغه تا نه جدا کېږي نه، بل ملګری خو به د نبي هم د ټټۍ سره بهر جدا شي، بیت الخلا سره شیطان هلته هم نه جدا کېږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیت الخلا ته دننه کېږي نو دا وایه بسم الله، او چې بیت الخلا ته دننه کېږي نو دا وایه اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ځکه چې شیطان دلته اثرات ډېر کوي، ګنده ځای دی، دلته به شیطان وایي چې ایثار شه، دا وکړه دا وکړه دا وکړه، په ګناه کې دې مبتلا کوي. فوراً ضرورت پوره کو باروزه، او چې راځي نو هم دعا وایه او چې بهر ځي نو هم دعا وایه. نو فهو له قرین، بیا دا شیطان د سره ملګری دی، په دنیا کې په هر ځای کې ورسره ملګری، بیا معاملاتو کې ملګری، په کور کې ملګری، په جومات کې ملګری، په لاره کوڅه کې ملګری، په بیماری کې ملګری، د خولې نه ګډې وړې روزي او چې کله مري نو خدای خبر چې په کومه طریقه باندې د ساوزي، الله مدې وساتي د سوء خاتمې نه. بیا دغه شیطان چې کوم دی نو چې قبر نه دی پاسې نو دی ورسره بیا روان شي، نو هغه وخت کې چې دی وویني نو دی بیا وایي چې لرې شه، کاش چې زما او ستا په منځ کې دومره فاصله وی. قال یا لیت بیني و بینک بعد المشرقین، چې څومره د مشرق او مغرب نه رخاته او قبلې کې څومره فاصله ده، ته زما نه دومره لرې وی. هلته به ترې نفرت کوي، لیکن هلته بیا څه کېږي نه، هلته به ورسره اوس تړلی، دلته یې پرېښوی شو هلته یې نشي پرېښوی، ځکه چې هغه آخرت چې کوم دی نو هغه عالم جدا دی، د هغې ځای اصول جدا دي، د هغې ځای قواعد او ضوابط جدا دي. به هر حال عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې یو خو مایوسه کېږئ ما، ستا کاروبار نشته، تا سره مال نشته، د مسلمان په هر حالت کې خیر دی، د الله جل شانو په قضا او قدر او فیصله باندې صابر اوسه. تا په یو لمحه کې اجرونه دي، ستا درجې خدای اوچتوي، کله مایوسه نشي. او چې کله الله جل شانو مال درکړی دی حلال لار او حلاله طریقه باندې د هغې حقوق ادا کو، په هغې باندې د الله جل شانه شکر وباسه، دا د الله جل شانه فضل دی. ځکه سورة الجمعه کې الله پاک فرمایي، ما پرون هم مرګور ته وي چې دا بعضې کسان دلته راشي هغه باندې چې زه وګورم نو وایي چې دی پلار ته هم کنځلې کوي او مور ته هم کنځلې کوي او کور کې داسې کوي او دا جګړې کوي او دا کوي، چې وینم سړی روغ رمټي په هغه کې ما ته څه ښکاري نه. نو زه دې تپوس کوم چې کاروبار یې شته، د ده کاروبار شته، هغه نه تپوس کوم، هغه وایي چې نه. نو زه ورته یم چې کاروبار چې ته ځان ته وګوره، دا ورانې وجاړې او فتنې ډېرې زیاتې، دا د بېروزګارۍ نه، دا اوزګار خیل چې وي که نه چې لاره کوڅه کې ناست د دې نه ټولې فتنې پیدا کیږي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، چې د جمعې اذان وشي نو دغه وخت کې هر څه پرېږدئ، کاروبار اوس حرام دی، کاروبار وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت پرېږده، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، کله چې مز وشو، مز ختم شو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، بیا د جومات په دروازه ودرېږئ ما، پینډې مه جوړوئ، په جومات کې حلقې او گپ شپ مه لګوئ. فانتشروا فی الارض، مکه کې خوار شئ، وابتغوا من فضل الله، او د الله جل شانه فضل. الله پاک قرآن پاک کې مال ته فضل ځکه ویلی دي چې دا د حق نه دی د دې اعمالو،
دا د مس په بدل کې نه دی. بعض سړی وي مزونه کوم خو کاروبار نشته. نو دا کاروبار د مس په عوض کې نه دی. تلاوت کوم خو کاروبار او پیسې نشته. دعاګانې کوم وظیفې کوم خو نشته دی. دا اعمالو په عوض کې د مال او دنیا نه دی. دا فضل دی، فضل سیوایی. لکه یو ترکان تا سره په کور کې کار کوي او داغه دیاړي چې کوم دی نو مثلا 1,500-2,000 روپۍ ده او ته ورته 100 روپۍ سیوایی په جیب کې واچې چې ها دا والا 1500 روپو نوټ ورکې، 1,000 روپو نوټ ورکې، کله کله ورکې دا والا. دا فضل دی. هغه ته پکار دی چې ستا شکر ادا کړي، ځکه چې دا د کار عوض نه، د کار عوض خو هغه دی. په دنیا کې چې الله جل شانه مسلمان ته کوم مال ورکوي دا سیوایی فضل دی. نو بهرحال الله جل شانه دې مونږ ته په دې نقطه باندې د پوهې توفیق راکړي چې مسلمان مایوس ني، فتنې راځي د هغې نه به بچ وي. د الله جل شانه د یاد سره تعلق هر ځای کې چې چېرته ګناه سره مخامخ شي، خطرې سره مخامخ شي، فتنې سره مخامخ شي، نو هلته د معلومه خله یا الله دې نه به بچ کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من مخکې نه وایه چې کله هغه بدعملۍ کې مبتلا شي نو بیا خو مبتلا شي. د هغې نه مخکې یا الله ته مې د دې فتنې نه بچ کړي. دا فتنه را روانه ده، مالي ده او جاني ده، د عمل په لحاظ سره ده، ایمان ته مې خطره ده، دین ته مې خطره ده. الله جل شانه دې موږ د بخو خبرو د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا